السلام علیکم دوستانو، څنګه حال دی؟ امید دی چې ښه به یې. دوستانو، نن درته یو اپیل کوم. زموږ یو د کلمې رور دی، مسلمان پښتون دی، انتهایي عجزه دی. د هغه چې کومه کور واله ده، نو د هغې دواړه ګردې چې کومې دي خرابې شوي دي، او هغه عجزه چې کوم د بچو روزي به په کوم سورلۍ باندې ګټله، مزدوري به یې پې کوله، هغې هم خرڅه کړله وله، او اوس خپله ګرده هم ورته ورکوي خپلې کورودانې ته، ځکه چې واړه واړه بچي دي. نو دا بچو غم هم دی ورسره، او دا کورودانې دا د انسان شریک حیات د ژوند ملګری، نو د هغې ژوند هم ورته ګران دی. نو خپله ګرده ورکوي، خو په دې غونډ عمل باندې چې کوم دی د ده راځي د 3 لکو نه واله د 4 لکو روپو پورې پیسې روپۍ، او بدقسمتۍ نه انتهایي غریبي ده. درخواست یې کړی چې ما له یو پوسټ وکړه، نو پوسټ ما تیار کړی، زه د خپلو ویډیو کې ټچ کومه. په هغې کې د هغه د موبایل نمبر دی، براه راست ورسره رابطه وکئ، او دغه موبایل نمبر باندې که براه راست رابطه کوئ، واټساپ پې شته، که په واټساپ ورسره رابطه کوئ، ایزي پیسه یې پې شته دی، ایزي پیسه باندې ورسره مدد کوئ. او یو مسلمان د بل مسلمان رور دی، دا زموږ عقیده ده. په دغه بنیاد باندې دغه خورکۍ دا زموږ هم خور ده. د خپل مالی چې څومره ستاسو استطاعت دی، طاقت الله درکړی دی، دا در باندې امتحان دی. دا امتحان یوازې په دغه رور باندې نه دی، او نه په دغه خورکۍ باندې دی، دا په موږ باندې هم دی اصل کې، چې نن هغې تکلیف کې دي، نو امتحان په موږ دی چې موږ ورسره ودرېږو یا نه ودرېږو. نو کوشش وکئ، رابطه ورسره وکئ او مدد ورسره وکئ. دا ورځ په هر چا راتلونکې ده، او یا دې په تاسو الله دا نه راولي، په هېڅ چا دې نه راولي، خو د خپل آخرت ذخیره وګرځوئ، او دغه خورکۍ خپله خور وګڼئ او مدد ورسره وکئ.